والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس دیر انتہائی معزز و مکرم اکابر علماء کرام اتقیاء عظام شعراء کرام اسٹیج باندې ټول تشریف فرما دی کدا عالم مجلس تحفظ ختم نبوت سره تعلق لرونکي دي کدا جمعیت علماء اسلام سره تعلق لرونکي دي کدا مدارس او مساجد او مسکنونو مسندونو سره تعلق لرونکي دي هغه دلته تشریف فرما دی. تاسو خلق د وانډا امیر خان او د چاپیرا اطرافو د لکی مروت نوجوانان یقینا چې خپل ذاتی تور دي ته د قدر په نگاه باندې ګورم هغه وجه دا چې اکثر د لکی مروت په هر ګوټ کې په هر ځای کې په یو کلی کې په یو دشت کې که په کم ځای کې اجتماع وي او د ختم نبوت نوم واغستی شي نو یقینا زه بچې وینم مشر وینم ځوانان وینم چې دا ټول په کم تړپ باندې د شپې تر کم ټیمه پورې یقینا چې دې پروګرام ته ناس وي نو ما ته رشک راشي هغه رشک دا راشي چې الله دا خو عام خلک دی په ډېرو خبرو باندې پوهېږي نه د عقایدو باب دی ویلی نه دی او الله دې د پیغمبر شان چې کوم قرآن او سنت بیان کړی دی هغې ته هم صحیح نه دي رسېدلي او بیا د خپل خوږ پیغمبر سره دومره محبت ساتي زما ربه ستا شان خو ډېر عظیم دی ما ته نه دی معلوم کائنات ته نه دی معلوم فرشتې هغې ته حد ته نه دي رسېدلي ربه چې ته خپل شان مطابق به دې له څنګه اجر ورکړې. زما عزیزانو دا زه ستاسو چاپلوسي نه کوم نه ستاسو د چاپلوسۍ دی الله ماله توفیق هم نه راکوي لیکن حیران ډېر زیات شم نن هم زه انتهایی بیمار وم ما اوس هم ګردې دومره شدید ترین درد دی هر قسم ګولۍ ټیبلټس هر قسم مې واغستل خوند یې نه کولو پروګرام نه بعد نن دې ته وې ما ته به یو ډریپ وخېږوې مې زه واپس سفر نه کوم اگر چې زه دلته کله بیان نه فارغ شم 1 بجې 2 بجې زه واپس سفر کوم لیکن ما دې ته وې واپس سفر نه کوم سهار به سفر کوم خو به هر حال د هغې باوجود ستاسو دې تړپ ته مې کتل او بل مې دا خبره ذهن کې وه چې د ورکوټي اختر نه بعد همدغسې د اختر 5مه ورځ وه او ما دلته یو کلي کې حافظ آباد و غالبا هلته بیان مقرر و زه راورسېدم او هغه بیان ته لږ وخت پاتې و په دغه وخت کې ما پسې د مور ټلیفون راغی د والدې هغې وایي چې زه بیماره یم ته کور ته ځان راورسوه او زه په منډه دې ځای نه ډایرکټ موټروی ته وختم کلي ته مې ځان ورسولو هلته زه کلي ته ورسېدم دې ځای زما والده وفات شوه نو ما هغه وخت کې ذهن کې دا یو خبره پرته وه چې زما دا خبره خو به ټولو خلکو ته نه رسېدلې او د دوی په ذهن کې به دا خبره راغلې چې ګینې دا عام مقررین یا بعضې ځایونو کې کیدی شي داسې وي چې یو بل ځای میلاو شي نو یو پرېږدي بل روان شي نو دو ذهن کې به دا وي ما بار بار به مولانا محمد عالم صاحب ته ټلیفون کولو چې ګوره دې خلکو ته ووایه پوسټ وګوري ما والده وفات شو زه په دې وجه باندې واپس شوم نن د انتهایی د شرم د وجې د حیا د وجې ما ځان را رسولو چې ما وی چې دې ځای کې چا ذهن کې دا رانشي چې دا مولیان یا ختم نبوت والا ټیم ورکوي او بیا نه راځي
خو بهر حال زما عزیزانو یو څو خبرې مختصرې لیکن حاصل سیر هغه ستاسو مخې ته کېښودل غواړم او فیصله به ستاسو په عدالت کې ږدمه فیصله به تاسو کوئ نوجوانانو فیصله به تاسو کوئ کشرانو فیصله به تاسو کوئ مشرانو فیصله به تاسو کوئ چې آیا د علماء کرامو نن موږ دې مقام ته دې ځای ته راجمع کړي یو دا شپې را باندې د شپې 11 ته ورسوله یا به دې نه بعد کوم ټیم ته رسیږي یا ټوله ورځ په دې ګرمۍ کې کښېنولو پکې نشته هوا نشته موږ د ختم نبوت دې پروګرام ته کښېنولي وو آیا په دې کې مقاصد څه دي اغراض څه دي هغه اغراض او مقاصد مخې ته کېښودل غواړم لومړنۍ خبره ده چې کله موږ فارم ته لاړ شو او موږ د قادیانانو سره د پاکستان په سرزمین باندې د خپلې صوبې ته خپلې علاقې ته مه ګوره ستا علاقه خیبر پښتونخوا الحمدلله په علماء دیوبند باندې داسې منوره ده په تبلیغیانو باندې داسې منوره ده په عالم مجلس او په جمعیت علماء اسلام په علماو باندې داسې منوره ده زما په خبره خفه کېږه الحمدلله چې په دې علاقو کې الحمدلله زموږ او ستاسو نه څوک سر نشي اوچتولی لیکن که کله ته پنجاب ته لاړې کله ته سند ته لاړې بلوچستان بعضې علاقو ته لاړې او بیا د پاکستان د سرزمین حدود دې کراس کړل بهر دنیا ته لاړې تا ما اوس هم ملګرو ته خبره کوله ما د امام بخاري درسګاه کتو د بخارا هغه لاوې کوڅې مې کتلې دي چې کوم کې به دا آواز کېدو چې به قال حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نن په هغه کوڅو کې زما د سترګو لیدلې د شرابو مټکې پرتې دي هغه د امام ابو داود هغه علاقه چې په کوم کې به هغه د حدیثو درس ورکولو نو هلته شراب پراته دي هغه د امام مسلم سجستاني ماورا النهر باندې وګرځه هغه علاقه وګوره د امام ترمذي د هغه ترمذ ته لاړ شه هلته وګوره د شرابو مټکې به درته ښکاره شي په هوټلو کې په رمضان المبارک کې کلاو شراب په بیزونو ټیبلو باندې پراته هغه چلېدل لیکن الحمدلله موږ د فخر په دې باندې حاصل دی مال الله علما راکړي دي هلاکو خان غوندې سړی راغی چنګیز خان غوندې انسان راغی هلاکو خان د یو مازدیګر نه تر ماښامه پورې د دریای آمو په کناره باندې د بلخ په خوا کې د ترمذ په خوا کې او داسې وادي پنجشیر په خوا کې د آمو په کناره باندې زما دوه نیم لکه علما طلبا د یو مازدیګر نه تر ماښامه ذبح کړل لیکن زما د اسلام مقدار زما آواز یې ونه درولو او نه تر قیامته پورې زه داسې سر کې ښکر دا منم چې هغه به الحمدلله زما په سرزمین پاکستان باندې زما د دې اکابرو آواز وکړئ دا څوک درولی نه شي او دا هغه وخت ذهن ته راوله نن چې د بخارا په کوڅو کې ګرځې نن چې د بلخ په کوڅو کې ګرځې نن چې د بغداد هغه لارو ته لاړ شي کوم ځای چې هلاکو خان په 40 دن کې 20 لاک مسلمانان ذبح کړو نن چې د سمرقند دغه در دیوار ته وګورې چې په 40 دن کې هلاکو خان 20 لاک مسلمانان ذبح کړو هلته کې آواز وګرېدو لیکن هغه بری صغیر پیداوار د دې ځای علما هم دي لیکن الحمدلله مال الله یو پلیټفارم راکړو قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوي یو میدان جوړ کړو د علوم دیوبند د هغې بنیاد کېښودلی شو د انګریز په سینه باندې کېښودو 1857 جنګ آزادۍ ته وګوره ورپسې راځه 1947 ته وګوره 1940 ته وګوره ریشمي رومال ته وګوره او بیا زما فاضل مکرم حافظ صاحب خبره کوله دلی سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کوئی عالم لٹکایا نہ گیا ہو تو دلی نے واخلی تر دے خیبر پورے 1400 کلومیٹر سفر جمع پہ سفر کرے گے تو دلی نے تر خیبر میں سفر کرے گے تو 1400 کلومیٹر کی ناسونا نوا یو عالم اغی پر زورن نو تو دلی جاؤں مسجد تلارم داغی پر تالاب کی ہر مازیگر نباد سل علماء وہ چونی ڈرمون بورتا کے خود لشو باقی کی با علماء اخر زو لشو او بیا داغی بس صرف اگا تنگری اور داغی اگا ڈوکی روت الخوخی اور سرمنی بس وزی دلوے پر میری آواز کو کسی نے نہیں روکا آج بھی مسرور ہے کائنات کے شیطان اور دجال کے بچے آج الحمدللہ علماء دیوبند میدان میں کود پڑے ہیں اور تجھے انشاءاللہ چیلنج دیتے ہیں وہ وقت آئے گا کہ دنیا میں دوربین میں بھی کبھی قادیانی نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر ختم نبوت زندہ وی به انشاءاللہ زغلو به وایره د ټول دی وطن نه به زغلو دا درته ولې ویل غواړم
زما عزیزانو کله چې د قادیانی کتاب زما مخې ته راشي او د قادیانی په کتاب کې دا عبارت لیکلی خطبه الهامیه کې لیکلی توضیح مرام کې دا عبارت لیکلی د قادیانی عبارت موجود په هغې کې لیکلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی کبھی کبھی پنیر بھیجا کرتے تھے اور اس پنیر میں سور کی چربی ہوا کرتی تھی اور محمد رسول اللہ اس کے صحابہ اس پنیر کو کھایا کرتے تھے حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی یہ علم تھا کہ جو سور کی چربی کو کھا جائے وہ بغیر بن جاتا ہے کله چې دا عبارت د قادیانی کتاب کې توضیح مرام کې زګورم چې هغې لیکلی وي چې محمد رسول الله لبا عیسایانو پنیر را لیدلو هغه پنیر کې به د خنزیر چربي پرته وه وایي پیغمبر او د هغه صحابو د هغه په شوق باندې خوړه اگر چې ورته دا پته وه چې چا د خنزیر چربي وخوړه هغه بې غیرته جوړېږي گویا په دیني الفاظو کې معاذ الله ثم معاذ الله نقل کفر نباشد اصول لاندې اے د لکي مروت مسلمانانو تاسو ته ویل غواړم زما پیغمبر ته بې غیرته وي زما د پیغمبر دپاره د هغه الفاظ دا وي چې ستاسو پیغمبر د سور چربي خوړلې ده زما پیغمبر باندې تهمت ولګولو زما پیغمبر باندې داغ ولګولو آیا مسلمانه ما ته ووایه زما پلار باندې څوک داغ لګوي زما پلار باندې تهمت لګوي زما مور خور باندې تهمت لګوي ما کلاشینکوف راغستی یقینا چې مې راغستی تام راغستی د هغه سره مقابله کومه آیا زما پیغمبر لا وارثه دی زه به د هغه دشمن سره مقابله نه کومه وایي ټولو وایي د پاکستان په آئین کې 1974 کې مفکر اسلام علامہ مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی شیخ یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی دا کابر علماء ورسره نور ډېر ګوندونه راجمعو او دی یو آئین پاکستان کې په آئین کې یو ترمیم وکړو آرټیکل 3 لاندې 106 260 په ترامیم کې یو شک نمبر 20 یې ولیکلو هغه شک نمبر 20 ما راواغستو ما کتو چې په قادیانیت باندې کمې پابندۍ دي یو قادیانیت باندې پابندي دا وه ځان ته مسلمان نه وای بله پابندي دا وه دی به خپلې عبادتخانې ته جومات نه وای بله پابندي دا وه دی به اختر کې نوې کپړې نه اچوي بله پابندي دا وه دی به د اختر په ورځ قرباني نه کوي بله پابندي دا وه قادیانې به درود شریف په خپل عمارت باندې نه لیکي بله پابندي دا وه قادیانې به په خپل عمارت باندې مسلمان نه لیکي بله پابندي دا وه قادیانې به په خپل عبادتخانه باندې مناره نه لګوي بله پابندي دا وه دی به لوډ سپیکر نه لګوي بله پابندي دا وه قادیانې به په خپل کور یا عبادتخانه باندې لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے لکھی بلے پابندی داوا قادیانے بزان دا پیغمبر نوئی بلے پابندی داوا قادیانے بخبرو ملگرو تا صحابہ نوئی بلے پابندی داوا قادیانے بخبرو خزو تا اغیتا و امہات المومنین نوئی بلے پابندی داوا قادیانے بخبرو ذریت تا آل دا رسول اللہ نوئی دا تولی پابندے پہ لگے دے منگری مفتی محمودہ ولی دی پابندی لگولا ماموے تاموے پدیلی الفاظو کے میں مفتی محمودہ غلام غوث ہزاروی یوسف بن نوری وے زمانہ کافروں تاسو دا پابندی ولی نه لګولا کچری هندو په خپل کور باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکي اس پابندی په نشتا سکھ لیکي پابندی په نشتا عیسائی لیکي پابندی په نشتا یهودی لیکي پابندی په نشتا مجوسی لیکي پابندی په نشتا بلکې موږ ورته هر کله وایو آیا قادیانی باندې دومره خطرناک پابندی دی په کور باندې لا اله الا الله محمد رسول الله ولی نه لیکي دې خبر موږ داسې پریشان کړو چې آیا زمونږ کابرو آیا طرف جنه ته خبره چولې وه آیا قادیانی سره ذاتی معادو دي آیا سعینادو دي ذاتی مونږ دا خبره په ذهن کې وه اچانک مونږ کتاب مخې ته راغی قادیانی کتاب د کشتي نوح دا مخې ته راغی بل کتاب هم راغی کلمة الفصل بل کتاب هم راغی ماهنامه الفضل په هغې کې مرزا دي پلید مردار لیکلی دي وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پہلی مرتبہ 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں عبداللہ کے گھرانے میں عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے لخت جگر پیدا ہوئے اور وہ محمد الرسول اللہ دوبارہ 1839 میں دوبارہ قادیان میں غلام مرتضی کے گھر دوبارہ پیدا ہو گئے کله چې موږ خبرې ته وکتل چې مرزا غلام احمد په دې درې واړو کتابونو کې کلمة الفصل کشتي نوح ماهنامه الفضل کې لیکلي دي وایي محمد الرسول الله په کائنات کې دوه ځله پیدا شوی دی یو ځل 570 عیسوي کې د عبدالله زوی پیدا شوی دی په دویم ځل باندې 1839 کې د غلام مرتضی زوی محمد رسول الله پیدا شوی دی موږ په سوچ کې لاړو الله ای زما پروردګاره زه په لاره باندې روان یم زما د ملګری لکي مروت نوجوان په لاره روان دی یو سړی ورته دا وایي وایي ستا دوه پلاران دي ستا پلان
لپاره دو پلاران ثابتوي او بیا چې دې درود وایي هغې کې د غلامۍ مراد دی دی چې کله کلمه لیکي هغې کې غلامۍ مراد دی دی چې اذان کوي هغې کې د غلامۍ مراد دی په دې ټول هر څه کې د غلامۍ مراد دی مفتي محموده ستا خپې ښکل کړم او ستا د خپو د لاندې چې کومه خاوره ده هغه ښکل کړم چې تا ماله هغه وخت سترګې په 1974 کې آرټیکل 3 لاندې 106 په ترامینو کې چې شک نمبر 20 دې لیکلو تا زما سترګې کولاو کړې وې خو زما سترګې کولاو نه وې نن الحمدلله زه د رب نه دا سوال کوم چې الله په قبر یې دوارات ورې آمین مو نه وې नहीं नहीं सब कह दो आमीन जरा बुलंद आवाज से कह दो आमीन मत दाऊई जाक सरमल गुरु तदा खबर कोम दो मूलियान पंजाबी वाला कवा दो उलमाए किराम तानी तलाड़ल ऐसे चोतवई चेदी सड़ी पर कोर बांधे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखली मुन पे एफआईआर को ऐसे चो हैरान दे पुलिस हैरान दे जो सड़ी पर कोर बांधे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखली ए मूलियानो पता सो सब बला राखले च पागबाने एफआईआर कोई अगी वइना पदबाने एफआईआर जरूरी है पाकिस्तान पे आईन के मौजूद दे पदे एफआईआर उशी ब्यागा ऐसे चो वर्तवई सजा बेसी दे वर्तवई इम्तिना कादियानियत ऑर्डिनेंस 1984 लागे मुताबिक 298 सी लांदे दरे काल कैद सजा वरला वरका कल च अदालत तरालल अदालत के जजम नास्ते कादियानान वकील वलाड़ दे मुसलमानान वकील वलाड़ दे दलाइल द्वारो तरफ न बयानेगी कल च दलाइल बयान दलाइल खत्म शो जज सवई वही मुसलमानों के वकील को भी कहा कादियानियों के वकील को भी कहा दलाइल खत्म हो गए बहस खत्म हो गई हाजी खत्म हो गई अभी मैं फैसला सुनाने लगा हूँ यूसुफ फैसला रोमा फैसला के दावई मुसलमानानो वही तासो को मुतालबा करेगा चली सड़ी में रजाई पखपल कुर्बान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखली दी अब इजा जदल सजा वही तासो वेली दी चदल द्रेका लके इम्तिना कादियानियत ऑर्डिनेंस 1984 दागे मुताबिक वरला द्रेका लके 298 ऐलान दिवरका खुना अजद 298 ऐलान द्रेका लके सजा न वरकोम बल्कि 295 सीला में सजाए मौत वरता उरोमा वही सुभान अल्लाह बड़ा जबरदस्त तो पचको वही सुभान अल्लाह गुरु सुमला त पंडू के खिरे दा सादा गुर्दे दर्द दवाई उलिन गोला में उखड़ किस्म किस्म उसमें दिमाग करो तभी मैं ड्रिप रा ले इंतजाम के दर्द दे फिर शदीद दर्द दे लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह दा फारदा दर्द हम खोग दे सुभान अल्लाह जमाए मलगरी त खबर उरसीगी जमाए नौजवान जहन पदी बांधे खुलाउशी यकीनन जमा दा जरब बाग हुई अगद हशर मैदान बराजी जमा पैगंबर बराजमान हुई जमा रब्बा चार चापेर निगरानी कई इमाम उल अंबिया बोर सर वलाड़वी जका सहाबी ता पोस के या रसूल अल्लाह तासु सरबद हशर मैदान के मुलाकात संग कीगी इरशाद व फरमाइलो द्रेज नदी के मीजान आदल तराले जब वलाड़न के पुलिस रात तराले जब वलाड़न औ को हौज को सर तरागले इसता पैगंबर बता तजाम पलास बांधे वलाड़वी है जरा याद करो अगर जामी कौसर पे जाओगे कौसर पे तेरा पैगंबर जाम हाथ में लिए हुए तेरे लिए इंतजार में खड़ा होगा जरा कह दो सुभान अल्लाह ऐ सहाबी तो पूछ के या रसूल अल्लाह संग में मुलाकात की इरशाद फरमाए ऐ जमा मलगरिया रोजे हशर बांधे कखपल पैगंबर सरा मिलावे दल ख्वाड़े द्रे मुकामात दरता खोदल ख्वाड़म मीज़ान आदल तरागले चिकलस्ता आमाल तललेशी स्ता पैगंबर बा अलतम स्ता इंतजार वलाड़ी आओ के कला पुलिस रात तरागले अगर सख मुकाम तरागले अलतबम स्ता पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल उम्मती पे इंतजार वलाड़ी कहो जे को सर तरागले जाम पलास बवलाड़ी सा पैगंबर आगा पैगंबर कम का चरब फरमाई चे वदुहा कसम दी महबूबा सा पदी प्रकीदुन की मखबांदे वल्लैली इदा सजा कसम दी महबूबा सा पदी तोरो जुल्फ बांदे कल चिस्ता मखबांदे रा खरीशी शायर वही शायर सवई और चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है और चांद तेरे मुंह पे छाइया उगोरी वर्ता छाइया असते का ना उगोरी वर्ता निशान पे उगोरी निशान पिस्ता का ना
और चांद तेरे मुंह पे छाइया, आज 14वीं रात का है पर तेरे मुंह पे छाइया, मेरे मदनी का चेहरा साफ है। है जमा पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह और दाग बारकी और सड़े दा खबरों की किताब रवाखल कादियानी किताब मौजूदी तागे की दा इबारत लिखी वही जमा यो खजी सर शपकी रशवा सहर चमाग खजी तौकत नुमाता अंदाज़ो लगी दा चिदा खो खदीजतुल कुबरा दा। ए मुसलमानानो तासु न दा पोस्कोम साद मोर बारकी चदा इबारत लिखल होत पे मर के, साद खोर बारकी चदा इबारत लिखल होत पे मर के, साद लूर बारकी चदा इबारत लिखल होत पे मर के। मुसलमान मा तो आया आया खदीजतुल कुबरा अफीफा कायनात उम्मुल मोमिनीन तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बीबी द तोड़ उम्मतियानो द मोमिनानो मोर आया द खदीजतुल कुबरा बारकी दा से अल्फाज वेल वाला आया द कायनात बदतरीन काफिर लाइन और मुर्दार देव कनरे नना बचगा बांगला सुचत के दा पर द कायनात मुर्दार तरीन काफिर देव कनरे या और बसे मख के राजा माता उस खबर को मूलियानो अदालत के कलच जज दा हुए कादियानो वकील रा पासे और तो जज साहब आया 298 सीला के सजा दा आया 295 सी पे किताब कमजे न रावागस्तो जज किताब रावागस्तो कलिमतुल फसल की किताब नुमदे कुल किताब रावागस्तो किश्ती नूह की किताब नुमदे प्रेम किताब रावागस्तो महनामा अल फजल की किताब नुमदे जज वर तवई वैदा देवड़ किताब न रावाखला पदी के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दो जन्म कायल ना मिर्जा वला मेरे कले अगर दो जन्म कायल कले जे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कले मुसलमान व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदनी जाना मुराद ना मुर्दार जिकल व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द मुराद तेना द कादियान गखना वड़े कले मुसलमान व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमान व अजान की आवाज के जमा मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दा मुराद कादियान गोला मेरे कले जजा मुंस को मा ता हुक्म जमा पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह वेले अगर यकीमुस सलाता अगमा तो युतलु मा वही इलेके मिल किताब वाqimis सला इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर दा मुराद कादियान खुला मेरे राज रूहानी खजाइन जमा दी गाड़ी के प्रोते आखिर में दा इबारत ही निकल ले मिर्जा इबारत निकल ले वही तो कुरान दा आयत वही दा पमा बांगे नाजिल ले डबल आयत याद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रोजी बाप की वैदा पमा नाज़िल ले बल कुरान में पिछले लसमी सिपारे सूरह इसरा तो पिछले लसमी सिपारे सूरह बनी इसराइल उम्मत आयत सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला दा आयत वैदा जमा बारक नाज़िल दे मुझे मेराज का जमा पैगंबर तले दे मालिक बिन सासा रिवायत तुमरा वागस्तो हजरत अनस रिवायत तुमरा वागस्तो कतादा रिवायत तुमरा वागस्तो अकाबिर उलमा तशरीफ फरमा दी सबक और फारम बुखारी रिवायत तुमरा वारो जमा पैगंबर व मेराज कसद ले मा और दो आसमान के मसीह अलैहि सलाम सर मुलाकात हम शवे दे उम्मी आसमान के अबुल अंबिया हजरत आदम सर मुलाकात शवे दे रवान में शबदम के इब्राहिम अलैहि सलाम सरा रवान में सिलसिलत बयान है मिर्जागल तवई मेराज मात शवे दे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तनले शवे मेराज में रफाना लक जिक्र मिर्जा वही रफाना लक जिक्र व इला बमा नाजिल दे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नाजिल कुरान में वजुहा वल्लैली इदा सजा मिर्जा व इदा बमा नाजिल दे कुरान करीम में या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका मिर्जा व इदा बमा नाजिल दे कुरान करीम में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना मिर्जा व बमा नाजिल दे आया मुसलमान मा तो आया तो मिर्जा द माफ कोलो से सूरत जुड़ेगी बिल्कुल अच्छा का हुआ है बिल्कुल सरमन की अस्तल पकार दी कनी दी पकार खजा तेरा अस्तल पकार भी कनी दी पकार जमा बाज़ उलमा मलगरी पदी खफशी व इस्तादा अल्फाज को टिकनी दे जमा द पैगंबर अल्फाज नो ज़ेम च जमा द पैगंबर बीबी बारक के सो कोई च मागे सर जना करे दा जमा द अल्लाह बारक के सुखदा व इस्लामी कुर्बानी द कादियाना किताब दे 200 नंबर पेज दे आगे के इबारत लिखले दे वस्ता सो अल्लाह द शपे जमा कट तराजी मा सर जना के सुख च अल्लाह तक कंजल के सुख च उम्मुल मोमिनीन तक कंजल के सुख च फातिमा तो ज़हरा तक कंजल के यो इबारत मखे दगदम तुम च अबू हुरैरा च कसीर रिवायत ते तक कंजल के बुखारी तिरमिजी गोरा हदीस किताबों न तरमज मौ ज़वाइद को गोरा द अबू हुरैरा रिवायत गोरा 5000 न ज़ियाद रिवायत कसीर रिवायत पटोलो सहाबा के सफर हज़र के पैगंबर
پیغمبر ملګری هغه ابو هريره خېټه پورې ګټي تړلې وي هغه په ځان باندې لوګه تند برداشت کړی دا څو ورځې هغه خوراک نه کړی پیغمبر حدیث خلکو ته رسول دی ابو هريره بارک وایي د پلار نو معلوم د روایت مر اخلا آیا تاسو تاسو کوم حسن او حسین بارک وایي دا زما د خپل تسمو برابر ندي راشه یو صحابي مخې ته دا هغه بارک دومره پلیت او مردار کنسل کوي آیا زموږ هغه برداشت کول نشو چې کله نشو برداشت کول د مسلمانانو مجمع ته راشو دې مسلمانانو عدالت کې خپل مقدمه کیږي ورته وایي مسلمانانو راته وایي دا علماء سبا د محمد رسول الله د ناموس لپاره تاسو आवाज کوي کوم یو سړی وایي زما د الله په ذات قسمي دا سره وعده ده چې زما د پیغمبر د پاره در سره ولاړ یم ټول لاسونه نه دي اوچته ان شاء الله هغه اخر کې لاسونه ښکته دي ټول لاسونه نه دي اوچته ما ته وایي پیغمبر د پاره کم کم سړی وایي چې ودرې ګمبا پیغمبر د پاره کم کم سړی وایي دا ناموس به ګټم د پیغمبر ناموس به ګټم بیا راشي توضیح مرام کتاب را واخلي کشتی نوح کتاب را واخلي هغه کې یو عبارت ډیر پلیت او مردار عبارت لیکل دی هغه کې وایي د عیسی علیه السلام مور حضرت مریم یادې کوم چې قران دومره شان ورکړی دی قران وایي وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها اوس قاری صاحب داغه تلاوت تر عمر رسیدو خو دغه رکوع بیا را نغله دغه په جبه بل طرف ته قاری صاحب نور تلاوت چالو کړو لیکن کداغه ځای ته وګورئ دی وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قرآن کریم دا آیاتونه وګوره زما الله فرمایي چې حضرت مریم پاک دامن ده الله فرمایي حضرت مریم وعده نه دی کړی الله فرمایي عرش مولانا الله دا عرش برینا الله دا عرش برینا قرآن را لېږي جبرئیل پلاس باندې را لېږي جبرئیل پاګې په میانس کې امانتدار دی رب کریم ارشاد فرمایي حضرت مریم وعده نه دی کړی الله فرمایي مریم وعده نه دی کړی محمد رسول الله وی مریم وعده نه کړي او دا مردار مرزا وی د حضرت مریم سمجبوري و چې ډېر خاوندان کړو آیا تاسو د مسلمانانو تاسو کو کدی یو سړی مور هغه بودونه کړي عیب نه دی بودونه کې دي شي او خاوند مړ شو بل ور سره نکاح وتړل بل سره نکاح وتړل دی اولاد دا غده نو کې یو سړی د سوکوي ستاد مور خو بو خاوندان دي بالکل یو وفات دي یا یو طلاق ور کړي او بل خزره عیب نه دی لیکن چې یو خزي وعده کړي نه دی او دی وی دا غي څومره ډېر خاوندانو مجبوری وا آیا ما ته وایي دا د معقول قابل دی بیا یې لیکلي دي درس عبرت کتاب دی 24 نمبر صفحه ده ستاسو سترګې کولاول غوږونه کلاولو د پاره ویل غواړم لکه مروت مسلمانانو دا عبارات به بیا نه اورئ دا جو به کله بند شي دا مرګ به راځي دا आवाज به بند شي لیکن نه الحمدللہ ثم الحمدللہ اکابر علماء دیوبند نے ایسا بیچ بویا ہے کائنات ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ دیوبندی بھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ وہی پہ جگہ باندھے دیوبندی ختم وہی دیوبندی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ درس عبرت کتاب کی سے لکھی دی 24 نمبر صفحہ دا 3 نمبر لکھی رہا پیغمبر یادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یادی وہی داغت سلور نیاگانے وے دادیاں دو نانیاں وہی سلور نیاگانے وے وہی دا سلور واڑا بزناگانو پسی گرزی دی تاسو نا دا پوس کو استاد نیا بارکی و سکدہ الفاظ ہوئی وہی طولو ایوبو سکدہ الفاظ کچاوی سوکوئی چی واجنم لے بالکل ټول وایي اخره پورې زه کوم بعضې کسان وایي نه واجنم اخره پورې دا کوم چې دغه ځای ناست دي زه لږ زما په خبره پوهېږئ ټول که نه که چا ستا د نیا باره کې وایي چې هغه زناکاره ده کوم سړی وایي چې ټوټې قیمه به یې کم ټول وایي که نه اوس چې د پیغمبر د نیا باره کې څوک داسې وایي دی قیمه کول نه غواړي وایي لیکن مونږ به په قانون کې قیمه کوو انشاءالله زموږ عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت تحریک چالو دی د قادیانی جنازه د یو ښار نه الحمدلله وتواله او تقریبا د ټولو ښارونو نه قادیانی مونږ صفام کړل دي نه ښارونه دا پلید مردار بوټي همدغلته نه ویستو په درس عبرت کتاب کې په 24 نمبر صفحه 5 نمبر لکیره باندې بیا لیکلي دي وایي عیسی علیه السلام د الله پیغمبر به ورځ شپه به شراب څښل پردو ښځو پسې به ګرځېدو دا د معقولو قابل دی خلکو وایي ستاسو لهجه سخته ده زمونږ لهجه به سخته دي
که زما پلار مور ته څوک کنځل کوي زما لهجه د خیر سخت وي که ټول دی وایي چې نه درد ورته ورسېدو که نه مور دې ورله کنځل کړي دي خو که پیغمبر ته څوک کنځل کوي زما لهجه سخت وي نو هر یو وایي د حدې پار کړو هر یو وایي تاسو ظلم کوئ ستاسو الفاظ خطرناک دي منگوائی مسرور پتے کے بچے کینیڈا اور لندن میں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کے سپاہی تیرے عقیدے کا اور تیرا جنازہ نکال کے رکھیں گے انشاءاللہ میں بلندوا سے کہوں انشاءاللہ جنازہ میں عبادت کرنا انشاءاللہ در ندا تا پوس کوما ما نډیر ملګرو اوسم چې یو چې ډراکلو چې دا زیلی څه ته وایي بروزي څه ته وایي عطایي څه ته وایي نو خیر ملګري به پویول غواړي سبا به یونیورسټۍ ته ځي قادیانې به در پسې را پاسېدلې وي سبا به فارم ته ځي ملګري به تا پسې به قادیانې را پاسېدلې وي اول خو عقیده په ذهن کې کېده مونږ ته څوک وایي ختمي نبوت عقیده څه ته وایي مونږ ورته وایو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه بعد کائنات ته نه ذلي اعتبار سره نه عطایي اعتبار سره نه بروزي اعتبار سره نه امتي اعتبار سره نه تشریعي اعتبار سره نه غیر تشریعي اعتبار سره کائنات ته نه یو پیغمبر راغلی دی نه موجود شته نه تر قیامت تر ورځې تر سبا پورې بل نوی پیغمبر پیدا کېدی شي الفاظو باندې زما غور وکړئ ګوره زما د پیغمبر د بعثت نه بعد بیا ما شپږ اعتبارات بیان کړل ذلي اعتبار بروزي اعتبار عطایي اعتبار امتي اعتبار تشریعي اعتبار غیر تشریعي اعتبار په آخر کې ما یو خبره دا وکړه ما دا ونه وی چې بل پیغمبر نشي راتلی ما دا نه دی ویلي بل پیغمبر به راځي ما دا ویلي دی چې بل پیغمبر پیدا کېدی نشي نوی پیغمبر ځکه د عیسی علیه السلام باره کې هغه اعتراض کوي عیسی علیه السلام به راځي زه وایم راځي به عیسی علیه السلام پیغمبر دی زه وایم پیغمبر دی عیسی علیه السلام ژوندی دی زه وایم ژوندی دی هغه وایي چې وایي بل پیغمبر به نه راځي زه وایم نوی پیغمبر به نه راځي پیدایش باندې به بل پیغمبر نه راځي دا زوړ پیغمبر دی پیدایش باندې بل پیغمبر نشي راتلی اوس به ما نه ملګري دا تپوس وکړي چې تا په دې عبارت کې تا چې کله دا تعریف کولو تا پکې ذلي بروزي عطایي امتي تشریعي غیر تشریعي تا دا الفاظ وي دې الفاظو معنی څه ده علماء کرامو ته سبق اورم ذل څه ته وایي ذل سوري ته وایي دا مرزا غلام احمد کله عبارت چې لیکلو نو د عزت محمد رسول الله ذل یم الکه څنګه ذل وي محمد رسول الله په لاره تېرېدو کوم سورې چې پاتې شو هغه سورې په کائنات کې زه یم زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د سوري خبره کې زما د پیغمبر د وفات نه بعد رحلت نه بعد هم چې د بدن سره کومه لګېدلې خاوره ده هغه خاوره د عرش نه اوچته درجه لري ای پلید مرداره چې تا انبیاو پسې دومره کنځل کې ته زما د پیغمبر ذل څنګه جوړ شوې پوه شوې په دې باندې بیا وایي بروز وای بروزی اعتبار سره موږ ملګری د پوسټ دا بروزی سي مرزا غلام احمد په خپل باندې دې مثال ورکړی دی هغه وایي چې کله سپیش آیلی ته درې غته پکې سپیش کاری کله چې ورته خر درې خر ورته ښکاری انسان درې انسان ورته ښکاری وای کله چې محمد رسول الله به آیلی ته ولاړو زه ورته پکې ښکاریدم او کله چې زه آیلی ته ولاړم محمد رسول الله پکې ښکاری وای هغه وایي زما محمد رسول الله کې په دویم جنم کې حلول شوی دی هغه د دې حلول قائل موږ ورته ځکه وایو مردار زما پیغمبر کې د چا حلول هم نه دی شوی او زما د پیغمبر د بروز په اعتبار سره څوک سالي نشي جوړولی ځکه چې زما الله په خپل وحدانیت کې یکتا دی زما محمد رسول الله په تاج ختم نبوت کې یکتا دی په کائنات کې وایي لږ بچغه سبحان الله ذل او بروز باندې پوه شوي اوس عطا ده هغه وایي چې یو سړی په عبادت کې ډېر مخکې لاړ شي لوی مقام ته رسېدی شي وایي زه په عبادت کې دومره لرې لاړم په ریاضت کې دومره لرې لاړم چې دومره لوی مقام راته حاصل شو چې د عطا په اعتبار سره له الله د محمد رسول الله والا نبوت او د جمیع انبیاء او نبوت یې راکړو بیا دې پسې هغه مثال لیکي هغه وایي قرآن کې الله وایي چې یا موسی وایي دا زه یم قرآن کې الله وایي چې یا زکریا وایي دا زه یم قرآن کې الله وایي چې یا یحیی وایي دا زه یم قرآن کې الله وایي چې یا عیسی وایي دا زه یم قرآن کې الله وایي چې یا محمد وایي دا زه یم وایي دا قرآن کې چې د کوم نبي نوم راځي وایي زه د ټولو انبیاءو مجموع یم دا زه یم مونږ وایو د عطا په اعتبار سره مرداره الله تعالی چرم دا شی نه درکوي الله ابوبکر له نبوت نه ورکولو عمر غوندې شخصیت یې نه ورکولو چې الله وفرمایل ای زما محبوبه عمر چې په کومه لاره ځي شیطان ورته هغه لار پرېږدي هغه یې دا نبوت نه ورکولو تعالی به مرداره د کوم ځای نه درکوي وایي شوی په دې خبره باندې بل امتي اعتبار دی
باقي آسان دی تاسو پوهیږئ بل تشریعي او غیر تشریعي څه ته وایي امتي اعتبار خدا دې دی وایي چې زه په امتیت کې دومره اعلی درجې ته ورسېدم چې پیغمبر شم موږ ورته وایو نه مرداره ته نشي جوړېدی بیا دی وایي زه غیر تشریعي پیغمبر یم 1901 پورې د دعوه دا وه چې زه غیر تشریعي پیغمبر یم مطلب دا چې الله کتاب او شریعت نه راکړی قرآن او په دغه شریعت به عمل کوم لیکن وایي زه پیغمبر یم خو غیر تشریعي پیغمبر یم په 1903 کې وایي زه تشریعي یم د دې قرآن نسبت یې ځان ته راواړولو ای مسلمانانو تاسو راته ووایئ داسې پلیت مردار خلاف په دې علماو سره په ایمان کم سړی ودرېږي ودرېږئ به نور د سویلو ضرورت به وي که نه دا مقدمه مې ستاسو عدالت کې ایښې ده فیصله پرې راکوئ څوک پرې فیصله راکوي لاس اوچت کړئ ستاسو عدالت کې مقدمه ایښې ده او الله درته ګوري الله ته هر څه ښکاري الله حاضر ناظر دی الله د کائنات ذره ذره ویني الله دې وخت کې تاسو ویني ستاسو عدالت کې فیصله ده چې آیا که دا علما د دغه ضروریت خلاف ولاړي نن دې مدرسو والا په مدرسو کې د ختمونو پروګرام لیکن دوی د ختم نبوت پروګرام پکې وکړه چې دې ملګرو ته د عقیدې پته ولګي آیا د دې علماو سره ملګرتیا څوک کوي په نره باندې په ایمان په نره به وي اخره پورې ټول وایي که نه اخره پورې ټول وایي که نه لاس اوچت لږ وساتئ لاس لا مخکې د دوی جماعت ته اندازه ولګي ټول به کلک په نره ولاړ یئ انشاءالله ملګرتیا به د علماو سره وي د قادیانیت جنازه به وباسو زه مرزا مسعود ستا دوستو د رب پیغام ورسومه ځکه چې بله ورځ په بي بي سي باندې ډېر جړل MTA باندې ډېر جړل چې د پاکستان دا مولیان ما نه پرېږدي موږ ورته وایو کورنۍ به درنه وباسو زموږ طلاق یو تا موږ داسې معاف کوو وایي ټول نه به پرېږدو انشاءالله که مخې له راغی الله دې وس راکړي او دا قانون دې راته مخې ته نه جوړېږي زه وایم چې په دې چونډو مې دې سا ویستې تاسو هم داسې غواړئ داسې وکئ چې داسې په دې چونډو ټول داسې وکئ ټول داسې په دې چونډو ترې نه سا وباسو ټیک ده خوښه مو ده داسې که نه زما خو زړه غواړي چې په دې چونډو ترې دا کونه وشو کومه ستاسو خوښه ده داسې د ټولو خوښه ده داسې لاس اوچت کړئ ټولو خوښه ده کوم چې زما نبي ته کنځل کوي د هغه بیبي ته کنځل کوي الله ته کنځل کوي ټولو انبیاو ته کنځل کوي صحابو ته کنځل کوي او تاسو ته هم کنځل کوي کتاب بیان کوم روحاني خزائن کې لیکلي دي وایي دا څومره خلک 1974 کې دا ویلي دي وایي څومره خلک چې د پاکستان کې اوسېږي وی زما د نبوت قائل نه دي او زما د فتح قائل نه دي وی دا ټول د کنجري او د زناکارې ښځې اولاد دی ستاسو پلارانو ته د کنجري اولاد ویلی دی دا د مفعولو قابل دی وایي ټول د مفعولو قابل دی مقابله به کوي انشاءالله ما ته به دعا کوئ انشاءالله دم پرو وي ما ته به دعا کوئ ما دم بچغونئ ما ته به دعا کوئ زما مور او پلار ته به دعا کوئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.